قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة وكذا فخيرت من زوجها وبقول الله تعالى وأن لا تنكحوا المشركات حتى حدثنا آدم خو مګویل او کنه یاد پوجو کنه فخيرت من زوجها خلاص باب قول الله تعالی دم خلاصي وي نو خلاص بشي ما ته ګوره ایوب سیوا قرآن عظیم کی لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ذکر دی مسئله د نکاح د مشرکاتو دا چلکه مشرکاتو سره نکاح جائز دی او که جائز نه دی نو په دې کې دو تفسیر دی یو تفسیر د ابن عمر سیف دی ابن عمر سیف د آیت په خپل عموم اغسطه دی چې مطلقاً مشرک سره نکاح نه کیږي بس سواء کان من اهل کتاب او من غیر اهل کتاب بس قرآن لا تنکحوا المشرکات لا تنکحوا المشرکات نو مشرک کئ نو مشرک له رشتہ ور کئ اوس پوښمري سبا دا یو عام قانون باری تعالی دی خلاص قول جاشه ابن عمر سے شو قول جاشه ابن عمر سے واما ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه چې لا تنکحوا المشرکات د عام مخصوص الباس دی دلته کې حکم راځي چې په نکاح بنا کوي نه به ورکوي مشرکات ہوتا البته سورته مائده آیت چراغه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ناغي آیت سره د دې عموم تخصیص شو نو لہذا مشرکات سره نکاح دا جائز دی او دا قول د جمهور علما کرام دی بلکې دا قول د ائمه اربعو هم دی چې اهل کتابو زنانو سره نکاح جائز دی مثلا پوښو کنه ابن عباس را اجازه چې د آیت عام مخصوص الفاظ دی چې عام مشرکات سره نکاح روان نه دی البته يهودياني اهل کتاب من اليهود والنصارى هغه جائز دی دو خبرې شوې درېمه خبره فتوا د مفتیانو د دې زمانه د محققین علما او هغه دا چې اوس دې زمانه کې يهوديت حیثیت نشته دی نصارا او حیثیت نشته دی دا مسمى بالیهود والنصارى دی ځان ته کتاب وی لیکن نظریاتی طور سره دا ملحدین دي دوی څخه نکاح بالکل جائز نه دی اوس دوی کې هغه صفت نه پیدا کیږي اوس وا لا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن ما خلای په نکاح مشرکی جنا کوي تدې چې ایمان راوړي او خامخوي د مؤمنه غوړ د مشرکین نه را اگر چې تار تعجب کچې مال او جمال او حسن او کمال اوس ابن عمر نه چې تاسو شو په بار د نکاح د نصرانه یا د يهودنه چې نصرانه یا يهودنه سره نکاح کیږي انسان قال ان الله حرم المشركات المؤمنين الله مشرکات په مؤمنانو حرام کړی دي دا ابن عمر سے قول دی ولا عالم من الاشراك شيء اکثر او نپی جنم د شرکنا یو لوی خبره من ان تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد بس وې دینه غټ شرک ما ته بل نه دی معلوم چې یو خزوي چې سره رب دې خزي عيسى عليه السلام دی مانه شو نصرانه چې دی دغه عيسى عليه السلام ته ابن الله وې او دې سره دغه عقیده دا چې عيسى څوک دی ابن الله دغه عيسى الله دی نو یار دین لوی شرک بل نشته دی لہذا اهل کتاب سره هم نکاح نه دروا وهو عبد من عباد الله ابن عمر سے حالانکہ عیسی علیہ السلام عبد من عباد الله یو بندد الله د بندگان نه دی لہذا توجہ کو ایوب جانا ابن عمر نظر عمومی آیت ته دی ابن عمر نظر عمومی آیت ته دی اور حضرت ابن عباس سے د دې عموم تخصیص کو والمحصنات الذين اوتوا کتاب سره اس اهل کتاب سره نکاح جائز فقہی مسئلہ استاد حاشی لیکل دی جمهور پر جائز تھا لیکن اس فی الحال اهل کتاب تصور چل ایشابس ګور مولانا صاحب بل مسئلہ باب ته نکاح دغه زنانو چې اسلام راوړي د مشرکاتونه او د عیدت ایوب جان توجه کوا یو مشرک جنې رااله ښا اسلام قبول کړ دار اسلام ته داخله شو
نو دې کې اختلاف نشته دی مشرکه چې مسلمان شو په نکاح سره جایز شو خو آی عدت په څومره تیری امام ابو حنیفه سے فرمایي چې عدت بس په یو حیض دی بس چې یو حیض قاوش استبراء الرحم رانا هغه وهم د استفراش د غیر ختم شو نو لہذا په یو حیض تیر دون پس دی له جایز دی له نکاح بل سره جایز شو واما ائمه الثلاثه هغه وی چې کله دی هجرت وکړ دا مسلمان شو چې مسلمان شو نو دی حکم د عام مسلمانانو دی چې سره عدتها ثلاثه حیض سوې واشرت وګی شي ما کېده جی قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن زيد وقال عطاء بن عباس كان المشركون على منزلتين بس ګورلغه مسله ته وګورئ ابن عباس کان مشرکون علی منزلتین مشرکان په دوه ډلو باندې مشرکان په دوه ډلو باندې ما ته وګور حضرت په زمانه کې د مشرکین دوه ګروپ وو منزلتین منزلین دي منزله درجه ده دوه درجه وي یو دغینا كانت مشرکین علی منزل من النبي صلی الله علیه وسلم والمؤمنین معنا بکه دوه ډلې وي د مشرکینو نبی علیہ السلام او د مؤمنانو په حق کې نمبر 1 نمبر اول کانو مشرکی اهل حرب یو ډله دیغینا هغه مشرکین اهل حرب حربیانو یقاتلهم ويقاتلونه حضرت بدی سره جنگ کو دی حضرت سره جنگ کو دا یو مشرک حرب اول شو ٹھیک شو و مشرکیان عادن دوی مدلا او دیم هغه قسم مشرکانو نا اهل عهد چار آلو لوزو معادش و خلیفو لا یقاتل ولا یقاتلونهم حضرت بدوی سره جنگ نه کو نه بدوی جنگ کو وکانا اذا هاجرت امراه من الحرب کله چې با مسلم یو خدا هجرت کو دال حربونه مسلمانای اے مکینه مسلمانه بشورا بغلا لم تخطب ناغي نکاح نه تړل کېده حتا تحیض چغله به حیض راغي وتا طهور او پاک بشوا اوس دې کې مولانا سیوا حتا تحیض امام سے ظاهر حدیث باندې عمل وک سوي حیض واحد ولی استبراء شو کنه هغه وهم د اختلاط دمیا ختم شو لہذا جائز فاذا طورت محلل نکاح ولا حلال شو بس ہاں اس بلا مسئلہ فین حاجر زوجها اس کی چر دی خزی پس به خاون مهاجر ش مسلمان بشو قبل ان تنکها مخذینا چی نکاح بر سره کړی شو ردت الیه په نکاح اول ورته واپس کړی شو خزراله اولاد دې عدت نو ختم شي او زوج مسلمان راغی نو ماشاءالله اے دیو بیا خپل مینس کې خپل کور آباد سبحان بس بلا مسئلہ وین حاضر عبد منهم او امتن کی چرے ہجرت بو کو او با تختیدل د کفارنا غلام یا ویزا نو فوما حران دغی حکم پشان د حرو آزاد غلامی ختم غلامی ختم شوا ولو ما مال المهاجرین او دی غلام تا او دی وینځ تا هغه حقوق باور کوله کېدل چې کوم حقوق د عام مهاجرینو د احرارو ثم ذکر من آل عادی راوی د روایت عطا چې ابن عباس سے شاگرد دی د ذکر کوي من آل العهد هغه مشرکینو د دوی مډالې چې هغه آل عهد دي ځکه مشرکین دوه ډلې مثل حدیث مجاهد لکه د مجاهد حدیثو وین حاجر عبد امه للمشرکین لمشرکین آل العهد کچره راو بتخت دی او غلام یا ویزا د مشرکانو د آل عهد نه چې کله حضرت صلی الله علیه وسلم سره وعده کړی و لم يردو دا مسلمان سر ال غلام او دا ویزا به کفار ته نو واپس کېدا لیکن البته وردت اسمانهم او دی اسمان ورته واپس شو اسمان به کنه سامان قیمت الکه غلام د 100 پیسو دی د 500 روپو دی اوی د 100 د 100 روپو دی د 100 روپو دا نو بس ټیک ده وقال عن ابن عباس كانت قريبته دا زو خذري ابن عباس وقريبه بنت ابي اميه عند عمر الخطاب
دا قریبه چې وا د ام سلمې خور ده ام حبیبی خور ده او دا قریبه چې وا د امیہ لور وا دا د عمر سے په نکاح کې وا فطلقا حضرت عمر دا پرې خودلا کافر وکنه مسلمان دلنا فتذق استغفر خطا شو دا بنت امیہ د ام سلمې غالبا خور وا فطلقا طلاق ولا ورکنه فتزوج معاویه ابن ابي سفيان حضرت معاویه سے ایو کله مسلمان نو کنه نه کوته بوتلا لکه زما معنی دا نکاح کوته بوتلا وکان ام الحکم ابنه ابي سفيان او ام حکم چې لور د ابي سفيان وا تحت ایاز ابن غنم الفهري دا په نکاح د ایاز ابن غنم الفهري وا فطلقها انو دی ور طلاق ورکړ نو ولی کافر وا فتزوج عبد الله ابن عثمان الثقفي فالحاصل معنی شو د مسلمان او د کافر نکاح خود شو کېده نو صحابه کافرات پری خود نوروان اوسي جی باب اذا سمت مشرکت او نصرانیت تحت ذمی او حربی باب دې په بیان د دې خبرې کې اسلام قبول کې مشرک زنانا یا نصرانه زنانا لا د ذمی او د حربینا معنا اذا اسلمت المشرکه تحت الحربی او النصرانیت تحت الذمی مشرکه د حربی خزوا هغه اسلام قبول کړ نصرانه چوا هغه د ذمی په نکاح کې واغی هغه نه را اسلام قبول کړ نو څه حکم دی نو اقا مسله ده چې مسلمان شو نمنګ با اسلام پیش کو ذمی برا الکه دا خو مسلمان شو ته اسلام راوړه تا ته اختیار اسلام قبول کا نو کې اسلام قبول کړي ردت بنکاح الاول او کې چغي انکار وکړ خلاص شو خبر لا ان حل لهم ولا هم يحلون جی وقال عبد الوارث وی ها عن خالد عن ابن وطهان بن عباس اذا اسلمت النصرانيه قبل زوجها چې اسلام قبول ک نصراننی مکه د خاوننا بساتن یو ساعت او دینه مولا ساعت نجومی نه دی ګنټه مراد حرمت عليه بس حرام شو په غی باندې زکه چې د مسلمان د کافر نه جوړیږي وقال داوود عن تبو ذکر شدا تانا په بادا خزید من آل عاد هغه مشرکین نه چې سره عاد شو اسلامت اسلام راوړ دي خزی ثم اسلم زوجها فی العدت بیا اسلام راوړ د دغه خزی خاون په عدت کې دن نه دنا چې خزی په عدت کې ګوره په څه سړی وای نو ایا امراتو ایدا خزدا قال لا وینا الا ان تشاء هي بنکان جدید وصداق کی خزوی چې او دغه میړه کلمه موږ بل نوې نکاح ترو او نوې مار ان اثر نو واده وکړو وقال مجاهد اذا اسلم في العدت يتزوجها مجاهد کې عدت کې دن نه نو بس هغه مخ کې روایت مطابق هغه نکاح سره راشي قال الله تعالی الله وی لا نحل لهم ولا هم يحلون لهم وقال حسن وقتاده في مجوسيين اسلماهما لا نکاحهما الک دو مجوسیان او یو سړی او خزه دواړه مجوسیانو ٹھیک شو او دواړه رال مسلمانانو شو نر زامن شو بس الان کما کان مکه چې څنګه په نکاح کیږي اته چې نکاح باندې پاتې شو وایذا سبقات ما صاحبو او کې سبقتو کې یو د خزه خاوند نه د خپل مرګري سړی مخکراغي مسلمان چې خزه رستو یا خزه مخکې مسلمان چې سړی رستو ٹھیک شو مولانا صاحب وابل اخر او چې تا پیش کې اسلام بلتا نو سک ابل اخر سک ارس انکار وک بانت سشوا داسې جدا شو لا سبیل له علیها الله الله هیڅ تس جواز نشته دې سړي په دې زنانه باندې الله الله زکدا پاک شو هغه پلیت شو وقال ابن جرير قلت لا تا امراه نشکین جات المسلمین یو خزه ما ته وکړه تا قدرت ممتحنه ویل کنه اول کې دا معاهده شو عمره القضاء کې نا رومه عمره کې معاهده شو کې چیرې تاسو نه سوکراغي نارینه غوځان لا کې زنانه راشي نو دی باندې د خاوند کم خرچو نو دا مسلمان به خرچ ای خاوند ته ور کوي لکه زنانه د کافرانو راشي وای د خاوند 100 روپے راوړل مسلمان چې ورسره نکاح کې 10 روپے درڅته واپس کی
خدا فقط د معاهدی وا او فتح مکی پورې وا فتح مکی نه پس دا معاهده ختمه شي وا اوس کې چری یو خزر راشي مثلا د کافر نه او خمل دولت راوړي نکاح ورسره کا یو کسره ورته نو واپس کې هغه مسله ده ما تاتوی امرات المشرکین جات المسلمین رالا مسلمانانو تا او پیسې رااله ایو عاوز زوجها منها ای ایواز مالی بور کول کیږي د دې جنه هغه زوړ مرګی تا خاون تا منا له طرف د دې د قول تعالی واتو منفقو الله چې مشرکین ته ورکه هغه مال چې دوی په دې خذو خرج کړي قال اتاسبو فرمایل لا نه انما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اعلان دا کو د معاذی په مسله کې وا وقال مجاهد هذا كل في صلح بين النبي وبين قريش صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش دا مسله رد आवाज چو دا د معاذی په صورت کې وو معاذ په مکه نه رسو ختم شو قربان صاحب وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا زيد عن قيل عن شهاب وقال ابراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب حدثني قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان المؤمنات اذا هاجرن ګوره دا تاسو مخکې ویل د په مغازیو کې کله چې وزنانی رالي د مشرکینو نه نو حکم سو فمتهنوهن نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمتهنوهن امتحان باغستو ولی بقول الله تعالی باسو بيدا په سبب د دې قول د باری تعالی یا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى اخلاق قال تاسوی فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات هر هغه خزه د مؤمنانو نه چې چا بداش په خبرې د شرطونو منلې فقط اقر بالمهنه نو دا په پاس شو په سکی په امتحان کې اقرار وکړه په امتحان یعنی پاس شو فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الاسلام اذا اقررنا بذلك من قولهن کله چې باندې خود په خپل قول اقرار وکړه فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی الاسلام وت انطلقنا زي آزاد شوي زي آزاد شو ځان لرشتي ګوره ولی فقط بايعتكن ما تاسنا بیاتک عاشوی لا حرف زائد والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم یادا امرات قط قسم می پر باندې چې لاس نو جوخ شوه د نبی لاس یو خزه سره اچري غیر انو بايعهن بالکلام حضرت بھائی سره بیا ته په کلام کو پیرا دا روایت کا د دې زماني پیران هو نن چا دیږي ونه شمولې سره والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قسم لي په خدای چې وعده نو هغه سيدنا نبی عليه السلام د خذنا الا بما امره الله مگر پدی وچ الله ورته ویلو چې یا نبی ذا جاء المؤمنات يبايعنك على الله الى خلاف يقول لهن اذا اخذ علينا قد بايعتكن كلاما چلو یو حدیث وشابه ګوره مولانا صاحب توجه کو ایلا مسله ده ایلا قسم ته وي او ایلا څه ته وي قسم د قربان د زوجینا د خزي خاوند په مابین کې ګډوډیشن پیدا شي وشي او خاوند ورته چې والله لا اقربك زمانی جاهلیت کې د دې اس مدته متعینه نه و په زمانو به خزي دغه سیراتلی او تلی او راتلی خپل کار وکړ بیا پرې خو دی نو قران د ایلا لپاره مدته متعین کړه چې هغه سودی سلور میاشتې دي فقط للذین یولون من نسائهم ذکی من نسائهم حافظانو تربص 4 اشهر للذین یولون من نسائهم تربصوا 4 اشهر اشرن پر کیته تر ایلا کیسه نشته بس څه شو کنه اے طرف بس 4 اشهر نو انتظار بکی د سو از خیر خلق گناہ ډوړې انتظار دی خو دې خصم تاسو یو ځین ان شاء الله مساوات قائل ہے کما خړلې نو بیا زدا سره چغې دا ما پوښتنه کنه اړه خدمات دعوت ته خلق په سي ډي راوړي بکرے برا لاله دی پوز نشي مولانا صاحب اے نو سلور میاشتې فی دې سلور میاشتو کې خاوند دنه خزه سره دنه رجوع وشوا میا بی راضی ته کیا کرے قاضی خبر اخلاص شو
او که چر سلور میاشتو کې رجوع نشوا بیا بسکی احناف په نسبت باندې اتوماتیک یو طلاق واقع شي او باقی ائمه وی چې یوقف المولیه وځه کنه نو معنا پس سلور میاشتو نه الا کون کې سړې بد قاضي مکه حاضر کړي شي پته څه کې ساتیو کې نه بنا طلاق ولا داغه چې قاضي به فیصله کوي مګر او شو قاضي قران فین فاو فین لا سمیون او دې سمیون کی اشاره جو چې طلاق اراده جی فاو رجعو شو جی وهي قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد بن سبيل انه شابس نرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء بقار فقط رجله شابس فقام في مشرب انه 29 ثم نزل فقال يا رسول الله آليت شهرا قال الشهر 29 قد مر مرارا ايش شابس بس ابن عمر سے ویلو په بعد دغه علاج الله په صورت کې ذکر کړدا لا يحل لاحد بعد الاجل جائز ندی لپاد دی خذ خاون پس اجل د سلور میاشتونه الا ان يمسك بالمعروف او يعزم الطلاق دیجو کنه یا کو بده امساک بالمعروف کی معنی دای حق بادا کی یا بعزم الطلاق کی کما امره الله عز وجل دا ابن عمر سے ورایه ده لکه څنګه چې الله ویلی دي وقال اسماعیل حدثني مالك النافع عن ابن عمر اذا مضت 4 اشهر چې سو کې سلور میاشتې پوره شي یوقفو نو سمانه یوقف المولی ها الى ان کے بقاضی ادرے ٹھیک شو الګ سکه بیا یې په سپریګ دی حتا یطلقا تر دې چې دې په طلاق ورکړي اوس دې ځکه له امام سے باندې کی وی ولا یقول طلاق حتا یطلقا چې سو پر زوج طلاق نی ورکړي نو نه طلاقيږي منګوي د حزم رجوع دا دغه طلاق دې کنا کدی په مابین کې ذوق ته ملاقات نو طلاق به نه ورکاو وذكر عثمان والي وابي الدرداء وعائشة و12 رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او دا خبره د عثمان سے ابن دا د حدیث سے ابن دا د ابو الدرداء سے ابن دا او دا شابه دا او دار دول صحابه نورم دي چاغي وی چې طلاق او د قاضي په فصل جدا کیږي لیکن منګه ویو چې نه منصغم دی عمر ابن الخطاب مسرد عثمان ابن عفان مسرد علی ابن ابی طالب مسرد عبداللہ ابن مسعود مسرد عبداللہ ابن عباس مسرد عبداللہ ابن عمر مسرد حافظ ابادره اربع خلفاء راشدین دا مسردی بس 25 منټو کار خستو شو ماشاءالله